نعت ویل کېږي او بیا اصطلاح کې د آقا کریم صلی الله علیه وسلم صفت ته ویل دې ځای کې د اصولیینو د حدیث یعنې محدثینو حضراتو دلته یو ټاپک لګولی دی چې هغې ته وایي علوم الروات او دینو جمع د روایت د راوي ده جمع د څه ده د راوي جمع روات او هغه روایت او روایات نو هغه بیا هغه روایات چې د جمع د روایتون دلته روات نو د دې تعریف اوس کوي چې الګ د نعوت الروات نه مراد څه دی نعوت الروات سے مراد راویوں کے اوصاف ہے اس کی تعریف اصطلاحی یہ ہے یعنی دا نعوت الروات نه مراد چې کوم دی د راویانو اوصاف صفتونه د راویانو صفتونه اگر وروسته بیا مثال امراضی باقاعده اصطلاحی تعریف دادی چې وهو ان ينعت راو بعدة نعوت يوصف بواحدة مرة بآخر أخرى یعنی مستاسو توئی راوی کا مختلف اوصاف میں سے کوئی وصف ذکر کرنا کبھی ایک کبھی دوسرا جس میں کئی لوگوں کے ساتھ اس کا التباس موجود ہو یا کسی کے مختلف نام یا کنیت ذکر کرنا جس سے پوری جماعت کا گمان پیدا ہو حالانکہ وہ ایک ہی ہو اس بدی تاسوزان کو یعنی دا چې د یو راوی په مختلفو په ګڼو صفتونو باندې صفت وکړي شي راوی یو دی خو د صفت په ګڼو صفتونو باندې وشي یا چې کوم دی نو یعنی یو ځلې په یو باندې بل ځلې په بل باندې یو ځلې په یو صفت باندې صفت وکړي شي بل ځلې په بل صفت وصف باندې صفت وکړي شي یا چې کوم دی نو د په نمونه یعنی مختلف نمونه او کنیتونه په هغې باندې هغه ذکر کړي شي وصف پې وکړي شي چې بیا دی وجه نه یظن انه جماعت چې دا ګمان وکړي شي چې دا یو جماعت دی مثال په طور باندې ما تاسو مثال ویلو کنه هغه تاسو فکر وچیرا هغه یو جمی ورځې دی یو بوډا ونه هغه ځان له کور سپوټه و یو صاحب ورغلی دی باران وریږي او ډېر زیات چې دی یخني ده هغه وایي که چې ته داسې د سر د سوري ځای راته میلاو شي دا شپه تېره کړم دروازې والي نو یې تاسو څوک نو بس هغه مولوي صاحب هغه دا خیال چې زه خپل ډېر صفتونه ذکر کړم نو وړه باندې اوسي چې لږ دا خو ډېر لوی سړی راغلی دی لحاظه زه به راکړم نو هغه ورته شروع کړی دی چې هلکه مثال په طور باندې ابو الاخلاص ابو الحسن دا ولې کنیتونه ګڼ شمار ویلي دي او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو ورسره بالفرض نور صفتونه دا کړي چې هلکه پیر طریقت او رهبر شریعت مثلا نو ہے نا مفکر اسلام او دغه دا ټول د صفتونه بیا ورپسې نور ذکر کړي
بے پا آخر کے چکم دینو مثال نمی مثال جمال الدینو بالفرض نو آخر کے بیا داغی نپس چکم دینو علکا و سرے دا سلسلو دا غد ذکر شروع کرے چا علکا قادری و نقشبندی و چشتی و کنا دغا ټولی و سر بیا په آخر کې و سر بیا نورم چې دینو علکا نزید اغی پا کم دغا کرے چې مردانی یا مثال کنا سواتی یا فلانی پشاوری یا خیابت و سر نو دی ابے اوس داسې کار کړی دی چې دا ګڼ کنیتونه او دغه ذکر کړي دي او دا صفتونه او داسې نو دی ګمان کړي چې دا خو یو ګڼ خلک راغلي دي ګڼ خلک دی بی دا خو نه هغه او ورته وایي چې بس بچو داسې کار دی چې موږ کره خو کیدی شي د یو کس ځای به وشي او د دومره ګڼې دغه نشته هغه صاحب ورته وایي هغه پوه شي چې اوس خیره دی زما دی دونه کار ونه کړم هغه ورته وایي چې هلکه وایي جمالو دی که نه هغه جمال الدین دی بیا هغه دین هم لړ کې وایي جمالو دی مثال دا خبره که د چا نوم وي نو ګورې هغه پکې زه نه یادوم ما خو سام مثال لکه دا خلک دا مو یو استاد صاحب هغه دا خبره کوله نو غرض دا دی چې د ستاسو د پوهې دپاره مې دا خبره وکړله چې ګوره ګڼ صفتونه باندې د صفت وکړي شي د یو راوي په ګڼو صفتونو او کله په یو باندې او کله په بل باندې او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو څه ورته وایي یا کنیتونه او نومونه بلا شي لکه یو سړی ولکه وایي ستا څه نوم دی مثال نو هغه ورته عبدالله نه مړه تا خو بل څوک ما اورېدلي نه لوی دغه مې نوم دی دا وایي عبدالرحمن مې نوم دی او بیا لکه نه دا به نه یې ګورې تاسو خو بلا شناختي کارډونه دي نه نه وایي جي دا دغه دی ما خو دغه چې دی مور پلار به راته د مینې نه دا وې په خلکو کې په دې مشهور یم جو هغه نومونه بلا شي پکې راشي یا کنیتونه پکې ګڼ شي نو دا ګمان داسې وکړي شي په دغه راوي باندې چې دا ګڼ صفتونه یا دا ګڼ نومونه یا کنیتونه کنیت خو پېژنې که لکه مثال په طور باندې اضافت زوی ته وشي بالفرض یا که زوی نه مثال په طور یو شي ته داسې وشي خو د اب اضافت چې وکړي اکثر هلکه فلانې بالفرض ابوالفضل ابوالحسن په دې نوم باندې چې ته اولاد کې وي کله کله دی چې اولاد کې نه یو بس څه شي لکه څنګه چې تاسو د حدیثو په دغه کې اورئ که نه ابو تراب ابو هریره داسې نو مختلف نومونه او مختلف کنیتونه خدا ضرور نه ده چې ګورې په دغه نوم د ده د څوک اولاد وي نو بیا دی په دغه کنیت به صحیح او که نه وي نو بیا به ګیري صحیح نه وي دغه نه ده دا کیدی شي بس که یو که نه دې خبره پوه شوې او حال دی وهو واحد ګمان پې دا وکړي شي چې دا یو ګڼ جماعت دی به وي خو ګورې دی څه وي په حقیقت یعنی حال دی چې دا یو کسی یو راوي وي په دې خبره پوه شوې که نو تاسو ته ما د دې ترجمه اردو کې وکړله کہ راوی کا مختلف اوصاف میں سے کوئی وصف ذکر کرنا کبھی ایک کبھی دوسرا جس میں کئی لوگوں کے ساتھ اس کا التباس موجود ہو ډیرو کسانو سره د هغې التباس چې کوم دی نو پکې موجود وي لکه چې دغه کنیت به د بل چا وي دا نوم به د بل چا وي دغلته به چې کوم دی نو مثال په طور دغه وصف باندې به بل راوي متصف وي په دې خبره پوه شو یا کسی کے مختلف نام یا کنیت ذکر کرنا جس سے پوری جماعت کا گمان پیدا ہو یا چکم دین دا سے مختلف نمونہ یا کنیتون ذکر کول چې دا هغینا د پوره جماعت گمان پیدا کیږي چې دا یو ځان له جماعت دی یظن انه جماعه
حالانکہ وہ ایک ہی ہو، حالانکہ دا یو راوی دا دې لږه غوند کی ایضاح، یعنی کسی راوی کا ایسا وصف ذکر کرنا کہ وہ کسی اور لوگوں سے مشابہ ہو، دا یو راوی داسی وصف او صفت ذکر کول چې هغه د نور خلق سره مشابه وي، یعنی د نور راویانو د نور خلق سره مشابهت وي، داسې وصف ذکر کول، اور ایسا لگے کہ یہ کافی اشخاص ہے، اور دسی دا خبر دسی وہ لگی چې دا خو گن اشخاص تھی، گن کسان دی، یعنی ایسا شیوخ کی کثرت کے وہم کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تاسو به اوس وایئ چې د دې دغه څه شی دی چې مثال په طور دا راوي پې دومره د نورو خلکو سره التباس او دغه راځي، مشابهت راځي، نو د دې ضرورت شي د دې ګڼو ګڼو کنیتونو، د ګڼو نومونو، داسې د ګڼو اوصاف، نو دی د دغې خبرې جواب دا کیږي وہی ایسا شیوخ کی کثرت کے وہم کی وجہ سے کیا جاتا ہے، وہی دا سے قول چدے دا شیوخ دا کثرت دا وہم دا وجہ ندا قولی شی چدا غیب کی وہم پیدا شی چیلے دا سی وشو دا سی وشو دا سی دادی مثال بتا، نو دی دو مقصد دی، یو دا دی چدا راوی دی باندې په دې ګڼو نمونو سره ګډوډ شي، دا ظاهر مقصد دی، لیکن اوس دې کې دا خبره چې لکه د په دې شیوخ باندې دا ګډوډ شوي ده، نو چې کله ګڼ دغه ذکر شي نو هغه یو خو په پکې راشي، یو صفت باندې په کې پوه شي چې لکه دقه سړی دی، لکه اوس مثال په طور باندې په دغه تاسو د نخبة الفکر کې او داسې د اصول حدیثو کتابونو کې دا خبره ذکر شوې ده، مثلا یو سړی دی، مونږ هم په دې پیریډ کې تیر شوي مخکې چې یو ځوان دی، راوي دی ځوان دی کنه، یو سپین ږیری دی، یو چې دی مثال په طور باندې د بغداد دی، او بل چې کوم دی نو مثال په طور باندې د مدینې منورې دی یا د بل ځای اوس د ده هغه ګڼ ذکر شي اوصاف، یا یو ګیره برابر ده او بله هغه ډېره اوږده ده، نو پکې دغه د دې سپینې ګیرې دا وصف پکې ذکر کړي، او لکه داسې خو دی هغه نور هم شته دی، خو دا ده پکې دا سپینه ګیره چې یاده کړه دا فلانې یادوي، هلکه دا مدني چې یاد کنه دا فلانې یادوي، هغه نور دی خو دا خو مدني نه دی کنه، دغه مدني خو دا دی، یا چې دی نو مثال په طور یو سړی دی هغه قد مندرې دی، او بل داسې متوسط دی، او بل اوږد دی دنګ دی، نو دی وایي چې هغه اوږد قد والا راوي مثال په طور دا صفات دي، په دې پې پوه شي چې دغه نه یادوي، دغه نه دا یادوي، نو یا دې د وجې نه خو دغه لومبنی مقصد هم چې دی ما تاسو ته وویلې چې د دې شیوخو وهم پکې پیدا شي چې لکه دا جوړې ګڼه دغه دي، دې خبره پوه شو که نه، کله کله داسې کېږي، اور کبھی امتحان کے لیے کبھی اس راوی کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ دا کار چې دی دا ګڼ ګڼې دا ګڼ ګڼ اوصاف او دا ګڼ ګڼ کنیتونه او اسماو دا څیزونه چې کوم دي لکه ذکر کولی شي، نو دا دې دپاره د امتحان دپاره چې په دې په مخاطب باندې امتحان وکړي چې لکه دې ورکه پېژني که نه یې پېژني، خبره پوه شو چې دې پېژني او که نه یې پېژني، دا یو خبره دا شو. دویمه دا چې کله کله د دې راوي د پټولو دپاره داسې کېږي، د راوي د پټولو دپاره کله کله چې دی نو داسې کېږي، هغه لږ اوبه د سر راوړه، د راوي
د پټولو د پاره کبھی اسراوی کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے دا سے کار چې ګڼ اوصاف یا ګڼ نمونه یا ګڼ کنیتونه دا ذکر کولی شي نو د پاره د څه د راوي د پټولو د پاره اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ددی طریقہ کار داوی کہ کبھی غیر معروف نام اور کبھی ابہام کے لیے کنیت لائی جاتی ہے ددی طریقہ کار داوی چې کلا یو غیر معروف چې معروف نه غیر معروف نوم او کله کله چې کم دینو جزاک الله د ابهام د پارا کنیت چې کم دینو دا راوړل شي کنیت د ابهام د پارا د طریقې کار خي چې کله یو غیر معروف نوم راوړي دي کی چې امتحان د پاره کله کله د راوی د پټولو د پاره کله کله د شيوخ ته دا کثرت وهم د وجنه دغه د پاره خا لکه تاسو وګورئ کنه دا دې د پاره کی یعنی معنا دا چې نعوت الروات چې کوم دینو د هغه دا ولې دومره ګڼ ګڼ دغه وړي دغه مقصد دې کړی ها دې خبره پوه شئ ها مثال ادا د بزرگانو اس کی مثال محمد بن صائب بن بشر کلبی ہے د دې مثال چې کوم دینو محمد بن صائب بن بشر کلبی دی تاسو ګورئ ان کا ذکر کرنے کے لیے محدثین نے ابو النضر حماد اور ابو سعید اور کبھی ابو ہشام لکھا ہے دا محمد بن صائب بن بشر کلبی چکم دے دا دو ذکر کول دا ذکر کولو دا پارا محدثین کلا ابو النضر روڑی ابو النضر او حماد او ابو سعید او کله کله ابو هشام دارو نګورا وې دا ټول چې کوم دي وسې وې دا ټول چې دي نو اسماء او کنیتونه د چا دي دا محمد بن صائب بن بشر کلبی دی ام دا د کنیتونه دي د نمونه دي او صبورې د یو سړی دی اوس چې تاسو مثال په توګه ابو النضر ذکر شي حماد ابو سعید ابو هشام نو یره دا راوي دغه به وایي دا مخاطب به وایي او دا شیخ به وایي دا کوم چې دی فن کې دی کې سره کار دا به وایي دا رسالو پنځه کسان دا وهم امنس کې هغه یو کس لګ ما تاسو مثال څنګه مثال مې دل درک الواحد شبل ورک حجی جبکہ یہ تمام اسماء و کنیت محمد بن صائب بن بشر کلبی کے ہی ہے دادا محمد بن بشر محمد بن صائب بن بشر کلبی دا دادا کنیتون و اسماء دی اسی کو اسماء الرجال یا اسماء مختلفتن کہا جاتا ہے دیتا اسماء رجال ہوئی اور دیتا اسماء مختلفہ گویا کہ وہ لکھی گی خا اوس دا خو چې دی د نعوت الرجال متعلق تاسو دا یو څو خبرې بیا د دې مثال او اوس د دې چې کوم دی نو باندې کوم کتابونه غشوي دي نو د هغې هغه چې یاره دا کتب ایضاح الاشکال دا یو کتاب دی د کتاب نوم دی په دې کې د دې هغه کړی دی دغه اشکال د فکړی دی
ایضاح الاشکال لعبد ابن سعید الازدی. او بل یو کتاب چې کوم دی نو هغه موضح اوهام الجمع والتفریق لابی بکر البغدادی. ابو بکر بغدادی سے هم په کې کتاب لیکل دی چې هغه په نوم د موضح اوهام الجمع والتفریق په نوم باندې دا دغه چې را نقل کړی دي نو دا جاذب النظر فی علم مصطلح الحدیث والاثر په 333 صفحه باندې دغه بیان وشو تاسو ته. او دا غي سره سره چې کوم دی نو په دې باندې تدریب الراوی وغیرہ هم دغه کړی. دویم هیډینګ زمونږ چې کوم دی نو د درس هغه الجرح والتعدیل. خدا جرح تعدیل دا ډیر وګد بحث نو په دې کې مونږه سم مختصر غوډه کې راغستې دي. اب بیا کیږي نور په نورو درسونو کې لکه دا په دې حدیث په فن کې دا جرح او تعدیل دا ډیر اهمیت لري. الجرح والتعدیل اوس تاسو چونکې دا دوا کلمې دي جرح ځان لده او تعدیل ځان لده نو د جرح تعریف چې کوم دی نو څه دی بزرګانو وہی جرح کا معنی زخم لگانا یا زخمی کرنا ہے چاہے تلوار کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ. یعنی د جرح معنی صدا معنی لغوی یعنی زخمی کول زخم لګول او بل چې کوم دی زخمی کول که هغه د توري په سره وي او که هغه د ژبې سره وي برابره خبره. د توري دا خور چاته ښکاري که نه هلکه وایي فلانې سړی چې کوم دی نو باندې د توري دومره دغه لګېدلي وو هسې د دومره زخمونه پې د توري لګېدلي وو هغه خو ښکاره ده او هغې کې خو څه خفا نشته. خو اوس د دغه چې کوم دی خبره شوه د دې ژبې دا زخم نه خو تاسو دې کتابونو کې وایي د شرح جامع وغیره ټولو لیکلی چې جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ځکه خو وایي که نه ګورې د تورې زخم او د چړې زخم او دغه به هغه به جوړ شي خو ګورې د ژبې زخم چې دی دا نه جوړ. دې وجې نه د دې دا ژبه چې دی دا په کنټرول کې ساتل پکار دي د دې دا زخم نه جوړېږي او دا دومره خطرناک ګزاري که نه چې د تورې دا زخم خو په ظاهري بدن باندې لګي او د دې ژبې دا زخم ډایرکټ په زړه باندې لګي. هلکه په دې خبره باندې مې دا زړه د ډېر خفه شي ډایرکټ زړه یادوي که نه او دا زړه مې پې داسې شو دا زړه مې پې داسې ښه هغه بیا نه هېرېږي هغه زخم بیا نه. نو دې وجې نه تاسو ته پکې دا وویلې چې دا جرحه که هغه د تورې سره وي د تورې په سره دا زخم وي او که هغه د دغه د ژبې سره تلوار کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ. اس دا جرح تعریف اصطلاحی دا خو لغوی خبر هغه دا دی چې هو الطعن فی راوی الحدیث بما یسلب او یخل بعدالته او ضبطه فیکون الحدیث غیر مقبول. اگر پر راوی کے طعن یعنی حدیث کے راوی میں ایسا طعن جو اس کی نفی کر دے یا اس کی عدالت و ضبط میں مخل ہو کر اسے غیر مقبول بنا دے چې مقبول وي غیر مقبول جوړ
یعنی د حدیث پراوی کې داسې طعن، هغه پراوی د حدیث کې طعن، لکه مثال په طور باندې یو سړی دی، هغه وایي دا سړی دا راوي چې دی نو علیاذ بالله دا کاذب دی، دا وضاع دی. پوه شئ؟ ښه، نو دا اوس دا د راوي د حدیث کې دا طعن راغی، خو داسې طعن چې د ده د عدالت او د ضبط نفي وکړي، او یا چې کوم دی نو د ده په دې عدالت او په دې ضبط کې مخل وګرځي، نو چې دی مقبول وي نو د دې وجې نه د دې جرح د وجې نه دی غیر مقبول چې دی د ده نه جوړ کړي، غیر مقبول شي. په دې خبره پوه شئ؟ هو الطعن في راوي الحديث بما يسلب او يخل بعدالته او ضبطه فيكون الحديث غير مقبول. حدیث کے راوی میں ایسا طعن جو اس کی نفی کر دے یا اس کی عدالت و ضبط میں مخل ہو کر اسے غیر مقبول بنا دے. پوچھ بھی اسے جرح کہتے ہیں، دیتا جرح ویلی کی. استاد سگوری یعنی رد الحافظ المتقن رواية الراوي لعلة قادحة فيه أو في روايته من فسق أو تدليس أو كذب أو شذوذ أو نحوها. يعني گوری ترجمه تو گوری، حافظ اور مضبوط شخصیت راوی یا اس کی روایت کو کسی علت قادحہ قبیحہ، فسق و تدلیس و جھوٹ یا شاذ یا ایسا وصف جو اس کی عدالت میں مخل ہو کی وجہ سے رد کر دینا جرح کہلاتا ہے. و تاسو په دې باندې دا هم د اردو دا ویلي او اوس دې باندې ځان په پښتو کې پوهیږي. یعنی حافظ حدیث چاغا متقن وی، خو مضبوط شخصیت په هر وصف باندې برابر وي، کم چې د حدیث په دې فن کې مطلوب دی، پکار دی. نو دا چې کم دی دغه سی شخصیت د راوی یا د روایت د یو علت قادحه، یو قبیحه علت یا د فسق، د تدلیس او د دروغ یا د شذوذ یا د داسې وصف په وجه باندې چې د عدالت کې مخل وي، په دې باندې رد کول، یعنی هغه رد کول دې ته سوی جرح ویل کېږي. دې خو تاسو پوه شئ؟ یعنی اوس د دې دغه لپاره تاسو دې ته وګورئ چې یاره یو حافظ حدیث دی، متقن په دې فن کې دی، هغه ولګي د یو راوي په ډېره قبیحه، په ډېره قادحه علت باندې چې په هغې کې مثال په طور د وضاع پورې او د کذب د طعن پورې او داسې وغیره وغیره پکې راوله، نو وایي چې یاره یا د هغه په دغه راوي په روایت داسې وکړي چې هغه رد کړي د راوي دا روایت د علت قادحه د وجې نه چې په دې کې موجود وي، یا په دې راوي کې موجود وي یا په دې روایت کې موجود وي، چې هغه فسق دی، تدلیس دی، کذب دی، چې لکه دا دروغجن دی، یا چې دې کې شذوذ دی، دا شاذ دی، یا په مثل د دې باندې نور
نو دې ته چې کوم دی نو څه ویل کېږي؟ جرح ورته ویل کېږي بزرګان، جرح. ها دا خو د جرح چونکې دغه کلمات دو نو یو یې ترې راواغسته چې جرح ده. اوس تعدیل درته ښیي، دا تعدیل تعریف کوي خو دا لغوي. تعدیل کا معنی ہے صفائی یا اچھائی یا تعریف بیان کرنا. تعدیل څه ته وایي؟ د تعدیل معنا دا ده چې صفائی یا خواله یا تعریف بیانول، دې ته تعدیل ویل کېږي. اوس د تعدیل هغه تعریف اصطلاحي چې کوم دی هغه څه شی دی؟ نو بابا وایي هو تزکیة الراوی والحكم عليه بأنه عادل أو ضابط فيكون الحديث مقبولا. بابو تو دې څه تر یعنی راوی کی صفائی بیان کرنا اور اس پر عادل یا ضابط ہونے کا حکم لگانا کہ حدیث مقبول ہو جائے. تعدیل دیتے ہوئے لکھی گی کہ دراوی صفائی بیانول، تزکیہ صفائی، دراوی صفائی بیانول چاله کنا دا روایت چې کوم دی دا سراوی نه دی چې هغه بئی صادق دی، انیک سړی دی، هغه عادل دی، هغه ضابط دی، هغه متقن دی وغیره وغیره. څنګه چې دی د صحیح یا د حسن دغه د پاره چې کوم هغه ذکر شوی دی په تعریف دا څه د پاره داسې کېږي چې یاره وایي دی فیکون الحدیث مقبولا. دا د دې سره چې کوم دی چې داسې ووایي چې هلکه دا تزکیه د راوي وکړله، حکم یې په ده باندې ولګو د دې چې بانه عادل، چې دا عادل دی یا دا ضابط دی، د ده حافظه ډېره ښکلې ده، نو دا حدیث چې کوم دی نو دا مقبول ګرځي. اوس په دې سره دا حدیث چې کوم دی نو دا څه کېږي؟ د مقبولیت هغه درجه چې کوم دی نو حاصلېږي دته او دا په مقبول ګرځي. مقدمه د ابن صلاح په دې کې چې کوم دی نو دا عبارت موجود دی په صفحه نمبر 106 مقدمه د ابن صلاح. يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. دا عبارت ذکر کړی دی د دې په دې ترجمه باندې په مقصد ځان پوهه کی. راوی کے مضبوط حافظہ والے ہونے کی اس لیے پہچان حاصل کرنا د دې دا دراوی د مضبوط حافظه والا کېدلو چې دا لکه دا راوی مضبوط حافظه والا دی، دا دې دپاره تاکہ اس کی مضبوط حافظہ والے معروف ثقہ راویوں سے روایات پر اعتبار کر سکے، اور اگر ہم اس کی روایات کو معنی کے اعتبار سے یا اکثریت کے اعتبار سے اس کے موافق پائیں اور مخالفت بالکل کم ہو تو ہمیں اس کا ثقہ و مضبوط ہونے کا علم ہو جائے. یہ تعدیل ہے. دا څه شی دی؟ بس دا تعدیل. څه معنی اوس ګورئ ښه.
دراوی د مضبوط حافظی والا کېدلو د دې دا پہچان حاصلول د دې لپاره چې د مضبوط حافظی والا دا معروف او د ثقه راویانو نه د روایت په اعتبار سره یعنی په دې کې چې کم دی نو دې چې کم روایات کوي چې په دې باندې اعتبار وکړي شي او کومګه د روایات د روایات مونږ د معنا په اعتبار سره یا د اکثریت په اعتبار سره د دې چې کم دی نو مونږ سوکو د روایات مونږه د معنا په اعتبار سره یا د اکثریت په اعتبار سره د دې چې کم دی نو موافق بیا مونږ او د مخالفت چې کم دی نو بالکل چې ډېر کم وي نادر وي کنه الشاذ كالنادر والنادر كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء کنه د مخالفت چې کم دی نه نادر وي ډېر کم وي نو بیا مونږ ته چې کم دی نو د ثقوالي او د حافظي د مضبوطوالي علم کیږي په دې سره نو صاحب وی ابن صلاح په خپل مقدمه کې دا ولیک چې دا تعدیل دی دا څه شی دی دا تعدیل دی د یو راوي تعدیل چې لکه دا عادل دی دا د قوي حافظي والا دی پوه شو کنه ها اوس دې ځای کې چې کوم دی نو علم جرح و تعدیل کی تعریف د جرح و د تعدیل دا چونکه دا کلمات دو دي کنه دو دا دوان یو ځای چې کوم دی چې یو ذکر شي بل سره یو بل ذکر شي بل سره کنه کله کله دا سکیږي دا دوان کلمات چې دا بالکل یو بل نه جدا کیږي لکه جرح و تعدیل دا فلانه سره فلانه محدث د چې د جرح او د تعدیل په میدان کې ډېر زیات مخ کې دي خلک د جرح او تعدیل د یو ځای ذکر د دې په میانس کې دا سي ملازمه غونته کوي خیال پدې کنه خیال مو ها مونږ وایو پلار او زوی کنه نو پلار چاته وي من له الابن زوی چاته وي من له الاب ها خوش دې کې نو دا دواړه یو ځای وروړي محتمل سے بزمونگا فرمایل چې یو داسې دو دوستان یاران به یو بل سره ډېر زیات ګرځېدلو یو بل له نه جدا کېدل کنه نو هغه ته دا اطلق مطلق دي خاندل به سره کنه لازم ملزوم دي نو دا تعدیل او جرح چې دی نو دا پراوي کې بس د سیدی چې تعدیل وشو جرح چې دی نو جرح نه بچ شو بس سره روایت مقبول دي او کله جرح پکې و سره د تعدیل نو بیا هم چې نو کار واري هغه بیا رستو تفصیل روان دي علم جرح و تعدیل کی تعریف العلم الذي يبحث فيه احوال الرواة من حيث قبول روایاتهم او ردها علم د جرح و د تعدیل اوس د دې د علم یادې چې د جرح و د تعدیل علم اصل کې دا د دې جرح او د تعدیل د علم چې کوم دینو تعریف تاسو تکي مخ کې خو تاسو د جرح ځان له تعریف کو د تعدیل ځان له کو و د دې جرح او د تعدیل د علم تعریف دلته نو سوي العلم الذي يبحث فيه احوال الرواة من حيث قبول روایاتهم او ردها ایسا علم جس میں راویوں کے احوال کے متعلق بحث ہو اس حیثیت سے کہ ان کی روایات مردود یا مقبول ہیں تو دا سی حیثیت نا یعنی دا سی علم چپاغی کی دا راویانو دا احوالو متعلق چھ دے بحث ہوئی دا دی حیثیت نا چھ دا دی دا روایات مردود دی یا مقبول دی
اوس په دې کې یو سوال واردېږي او بیا د هغې ته جواب کوي. ځکه ته چې یو سړي باندې جرحه کوې که نه، لکه دې فلاني سړي خو په دې بل باندې ډېره ناکاره جرحه وکړه. لکه کله کله دا خو د دې اصول حدیثو په میدان کې د جرح او تعدیل د دې استعمال، لیکن کله کله موږ په دې عامو هغه کې استعمال الکه د فلاني سړي خو د دې غټ مذمت یو، الکه د فلاني خو ډېره زیاته کله کله داسې په مهذبه ژبه کې که نه د مولیانو په جو غټه جرح یې پرې وکړه د فلاني باندې. هغه د حدیث راوي نه چې د دې پې جرح وکړي، لیکن هسې په عام دغه کې سوالي. نو دا جرح چې دی نو دا لکه غیبت خو به نه وي، دغه حیثیت من تاسو ته کیا جرح و تعدیل غیبت ممنوع ہے. نو چونکې دا جرح و تعدیل یو ځای ذکر کېږي نو تعدیل خو صفت کول خو ښه دي، خو دا صفت هم کله کله مخامخ نشي کولی د چا. وایي دا داسې دی لکه چې په تیره چاړه دی یو سړی حلال د چا مخامخ صفت دی. او اوس ګورې په مخامخ صفت باندې خلک چې څونه خوشحالېږي که نه. ته چې ته یو مولي صاحب دغه له پروګرام نه راوله او هغه ته داسې ووایه لکه زمونږ نورباچا مولي صاحب چې کله دغه کوي که نه سکرټریتوب کوي نو دغه راپاسه ته څه اوس خو مولیان چې هلکه هغه خو ډېر اوس به علامه او فهام او که نه دغه او هغه او دی خو دغسې که نه مفکر او اسلام او فلانې او ډنګرې او دا ټول که نه هغه ځان پورې خاندي چې خدای دا زه څه لوښ یم او دا دونه حیثیت وم. څه مو خیال بهرحال نو چې دا صفتونه دی ولا چاله ونه کړه که نه نو زما په خیال سره چې کم خلک په دې خوشحالېږي نو هغه به بیا یاره هسې مې ځان له وخت خراب کړه چې ترې نو مقصد که د دین خدمت خود د دین خدمت د ترې تقریر دی وکړو بس خدای دې قبول کړي. او که نه مقصد دی چې یاره زما صفت دې سړی وکړي نو ته خو د خدای د صفتونو بیان لتلی د آقا کریم علیه السلام د صفتونو بیان بیا پکې د خفګان سره نو کله کله په دې مخامخ صفت باندې دا خلک ډېر خوشحالي دا د ملور کې جی مهرباني نه دا ډېر بد صفت دی ګورې ښه. او بیا چې لا خفه کېږی به چې پکې هغه صفات نه یو ورلی بیان کړي. زمونږ علامه مفتی منیب الرحمن صاحب په دې عقله باندې ډېر د اصلاح دپاره ډېر کوشش کوي. دا ناتخوانان حضرات دا مقررین حضرات دی پسې ډېر زیات هغه کوي او بس رشا او په کار هم دي داسې مشران له په کار هم دي خیال مو دي. نو غرض دا دی چې دا جرح خو جرح ده که نه نو مونږ به دا وویل چې لکه دا جرح خو به غیبت ممنوعه نه وي خو دې ځای کې دا جرح او تعدیل ویلی دی علما دا دواړه ورسره ذکر کوي دی یاره نو بیا چې کوم دی نو دا ورسره هسې ضمنن دا تعدیل لفظ راغلی دی. اصل کې که غیبت جوړېږي او سړی پرې خفه کېږي خو هغه په دې جرح باندې به خفه کېږي. په دې خبره پوه شو؟ جواب دا دی چې بالکل بھی نہیں، یعنی دا جرح گویا کہ دا بالکلن چې کوم دی نو دا غیبت ممنوع نہ دی. قرآن و سنت میں جرح و تعدیل کا تصور موجود ہے. اللہ رب العزت نے فاسق کے خبر لانے پر تحقیق کا حکم دیا ہے. وہ شکل ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا قرآن وی تاسو ته یو فاسق سړی خبر راوړي لکه دې شي ډېر غټ کار نور کړی کوي. معروف کرخی رحمت الله علیه مبارک یو پیره سړی راغی یاره جي فلانې ستاسو باره کې داسې وایي وایي ښه یاره وی ته ډېر غټ بې شرمه یې د هغه نه زیات دغه ته وی ګوره هغه خو زما نه حیا وکړ چې مخامخ راته نه وي ته خو راته مخامخ وایې خیال لري که نه. نو غرض دا دی چې یو سړی د یو سړي جرح کوي که نه په دې وجه باندې
او دا جرح چې ونه کې او د تعدیل معامله ونه کې د راوي سره، نو بیا به د محبوب علیه السلام د احادیث په موږ ته هغه شانت کې صفا سوتره څنګه راځي؟ دا خو تاسو ته ما ویلو که نه، روافظو چې کوم دی نو 3 لکه احادیث د مولا علی رضی الله عنه مبارک چې دی نو مونږ ګړد دغه کړي دي، تاسو مخکې ویلي دي. اوس به څنګه دغه کې د هغې لپاره چې دی دا جرح او تعدیل څه دی؟ یو عظیمه کنډه ده. ښه داسې پکې ناصبیانو پکې ډېر دغه کړي دي، دې خبره پوهېږي؟ ښه خو بهرحال زمونږ به دا موقفي چې کوم احادیث دي او په صحیح راویانو راغلي دي، زمونږ بصر او چشم او که ناسې په دروغ باندې چا منسوب کړي آقا کریم علیه السلام ته، نو هغه بیا څه دي؟ که په قصدنه مدنې کړي او دغه دپاره د خپل مسلک او دغه د فاسد او د باطل سوچ د بړاولو دپاره چې خلکو کې دا خور شي اشاعت دپاره، نو دا بیا نبی کریم علیه السلام د هغې وعید مستحق به ګرځي چې چا په ما باندې دروغ وتل. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، دغه حدیث ته باقی. ها اوس نو دې کې د قرآن او د سنت کہ د جرح و د تعدیل تصور موجود ہے، دا غیبت نہ دے. اللہ تعالیٰ نے فاسق کی خبر لانے پر تحقیق کا حکم دیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعدیل میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا. اللہ تعالیٰ پر خفل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے وجہ اصول حدیث و غدادا قانون دا دی چې په صحابه کرامو مبارکانو کې بدان نه لټې چیرې ورګه دا څنګه دا روایت کړي چې دا ولټوم چې دا راوي څنګه دي صحابه کرامو په سیکيږي بنا دا غي الله رب العزت تعدیل کړي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه. وشکن خا اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو رجل صالح فرمایا. گور اغت رجل صالح ویلے نو دا خود دا تعدیل مثال دے کنا کہ رضی اللہ عنہم دے نو دا تعدیل مثال لے کو دا دے کی دا بالفرض دا غالم بلے مثال دے جرح چونکہ مخیون حالت کی دا غی حساب سر چین جاکم فاسقن بنبین فتبینو دا دا جرح مثال دے قرآن. او محبوب کریم علیہ السلام مبارک عبداللہ ابن عمر سے تچکم دے نو رجل صالح ویلے دے اور ایک شخص کی جرح میں او دیو سڑی پہ جرح کی رسول اللہ علیہ السلام چکم دے نو بئس اخو العشیرہ فرمایا ہے. وہی ناکار چکم دے نو دی عشیرے رور دا ناکار دے نگورا بئس ویلے نو جرح را لے کرانے لگ. اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صبر پیشن گوئے چی دی چی پاگا پیشن گویو کی خخ صفاتم ذکر دی پاگا دا پیشن گویو کی چی کم دینو نبی کریم علیہ السلام پو بعضی قوبونو باندے جرح کری دا غی متعلق پیدا کری کنا تاسو فکر رائے کنا نو دا بالکل چی کم دینو قرآن و دا سنت سر برابر دا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جرح و تعدیل پر ابو تراب نخشبی نے کہا تھا. ابو تراب نخشبی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تا جرح و تعدیل کو حوالہ سر ویلیو کہ اے شیخ اغب چا جرح اکڑا سوئی اے شیخ یہ غیبت ہے. دغا ابو تراب نخشبی و تسوئے شیخ وی دا خوچ دینو دا خو دغه غیبت تھی دا سدی غیبت تھی. ایرے جی نو مبارک ورطا سوئی تو آپ نے فرمایا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ویحکا ھذا نصیحت لیس ھذا بغیبت. دا چکم دین دا ویحکا دا سی دا زجر
کلمه لخوا زجر وته پیو پیدا چې کم دی نو غیبت نه دی دا نصیحت دی په دې خبره پوه شو که نه ښه اوس په دې ځای کې بیا وایي بل ځای کې امام احمد بن حنبل رحمه الله وہ فرمائل آغا صاحب تے ہوئی ابو تراب سبتا کہ جب تو اور میں دونوں خاموش ہو جائیں گے وہ چتو زدوان منگا خاموش شو تو حق و باطل میں کیسے فرق ہوگا یعنی غرض دار ہے کہ جرح و تعدیل من خاموش شو کندت کی دا مقصد نبیا با دا حق و دا باطل کے بس سرنگ با پکی فرق کی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب ہم بیان نہیں کریں گے تو حق و باطل کا فرق کیسے معلوم ہوگا چمنگا کلا دا حق یعنی دا منگا جرح و تعدیل پریدو اور بیان نولی پریدو نو دا حق و دا باطل بس سنگ چکم دے نو فرق معلومی گی یہ خبر پوچھ سنگ بے فرق وہ جو مولی سیب دے آغا چکم دے نو دا فرق باطلو دا دی تذکرہ نکی کہ مثال بطور باندے روافظ دی کہ خوارج دی کہ معتزل دی اور شکن کہ معطل دی یعنی غرض داشو چی آغا دعا او یا ڈھلی او دا دی اہل سنہ و جماع دا دی بیان سوک نکی دا دی فرق نہ بیانی بیا بس سوک سنگ پیجنی چی حق کم دے و باطل کم دے پا حق باندے سوک دے پا باطل سوک دے دیو جن عبداللہ بن مبارک سے پکی ہم دا خبر ہو فرمائے نا کہ جب ہم بیان نہیں کریں گے تو حق و باطل کا فرق کیسے معلوم ہوگا دا حق و دا باطل فرق بس سنگ معلومی کی چمونگے نو بیان نکو اس لیے جرح غیبت نہیں بلکہ اصلاح احوال اور حفاظت ذخیر حدیث کی بہترین کاوش ہے بلکہ دا اصلاح دا احوال اور دا حفاظت دا ذخیری دا احادیث دا بہترین چکم دے نو سچے دے کوشش دے چاہا سرے دا کئی دا ذخیرہ دا حدیث چکم دے نو دا غی حفاظت پر باندی کی ارتا سوری شو ہے پیغمبر خدا علیہ السلام مبارک فرمائی چی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشل الكذب بہترین زمانہ زمانہ دا اور بیا فرمائی چی بیا اور پسی پیوست زمانہ بیا اور پسی پیوست زمانہ 300 کالا دغت پیوست بیا با دروخ خارش کتابون لکھی ہوئی پا یو کال کی با زر نوے نوے خبری پیدا کی آسے تو سوچو گے نا دا 1400 سال حساب کنو بیا تی 300 کال او باسا نو بیا دا نور حساب کنو یو کال کی دا با کی خلق کوئی دا با کی برکت اگر بے برکت مولا سیبرا پیدا شو دا با کی پلانے را پہ اغدسی ہوئی دی پسی دسی ہوئی وہ لگیا بھائی دا خوش دینو با پیشنگوئی پورا کی صاحبانو خودی کی یو شیدی غازموں گا علامہ عبدالغفور سے ڈیرے علامہ عبدالقدیر سے والد سے حاغدہ یو خبر کھڑی ہو یہ تقریرونو کی بیدا سے وے بے گوری دا شیطان یو سرے وچی دی شیطان دا سو ضرورت دا خلق دا سی پا مخر آغست ہے دا پا دی وجود کی حکمت تے مصلحت تے اللہ شیع بس نہیں پیدا کرے کدا شیطان نوی نو دے نیکانو خلق تو دے علماء کرام دی بدا دمرا مقامات پسنگ دی تبیلہ ہوں یو سرے غلط خبر ہوں کی دے اصول دا شریعت داغین خلاف خبر ہوں کی دا اہل سنہ و جماعت دیرین خلاف نو بس علماء شروع شنو بس ہر یو عالم خپل استعداد مطابق چکم دے ناغی پرواز شروع کی اور پسیش نو بس بیا چھ دے قل جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوق
تاسو کتل دا سوشل میډیا دور دی زه به چا تنقید نه کوم او حق او باطل چې دی دا جدا کول پکار دي دا به ستا په بیان باندې جدا کیږي خو بیان لبه طریقه ګوري ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه دې به پکې لحاظ وي او چې زما شی به یو سړی دی تا ته ښه پته ده چې به باطله دی اوس به ته څه کوې اوس به ته وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم تاسو د جهنم د کندې په غاړه وې ریخ کړی نو سړی به د جهنم د کندې د غاړې نه راکاږي څه ده د دې مستحق به جوړی چې خدای پاک کې رضا شي او الله پاک له خیر اوس که د ځوان زوی ته ورته اول کنځلو کې ښه سولیدلې کنځلو ته که نه هغه وایي دا لسن مولا دی بیا ستا خبرې ته اړو غوږ نه دی او که نه داسې په حکمت باندې لکه زه دا خبره اکثر کوم د عامو خلکو دپاره پکې هم دغه پکاري چېره او یو پښتو کې مشرانو متل کړی دی چې ډک شم لوز دی او وخورم لوز دا کړي که نه خو زه اوس وایم چې هلکه ډک شه وخوره دې دواړو کې خو فرق شته خو که ته دا وخوره چې دی د دې وخوره نه وخوره جوړ کړي نو لږ به دا خبره نور هم دغه شي لکه وخوره مړه نه خورم د ډک شه مقابل کې ته وخوره وي خو ښه خبره ده لیکن اوس که تاسو ورته وایئ چې تناول فرمایې یا تاسو دا وخورئ نو بیا به نور هم خبره لکه مزیداره شي نو هغه بیا تا سره هغه چټني او داسې معمولي غونته شی به ډېر په مینه وخوري او که نه تا ورته پولاونه نیخي دي او ته ورته وایې چې هلکه مړه څه له ګورې خو ډک شه که نه هغه به وایي چې ورک شه سړیه تا ته ګوره ستا دلته د غله راغلی کوم خیال دقسې د علماو مثال چې دی به ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه باندې نو دغه رنګې بیان به کوي د حق او د باطل خدا حق به په داسې طریقه باندې پیش کوي چې هغه په خپله باندې دې ته مجبور شي دغه ځکه چې دی هغه خلک وایي که نه وایي د خپلې کټوې ماسته خواږه ثابت کا داسې ما چې بس هلکه دا خواږه دي او دغه تراخه دي دغه تراخه پرېږده به دا خواږه ثابت کا بس په خپله باندې به بیا هغې له خلک راځي نو دا یو بهترین کاوش دی اوس بزرګانو چونکې ما تاسو ته خبره کړې وه چې دا جرح او دا تعدیل چې دی نو دا ډېر اوږد مسل په دې کې به ګورې بیا د جرح او د تعدیل شرایط د جرح بیا شرایط ځان لا د تعدیل شرایط ځان لا مراتب د الفاظ او د جرح او د تعدیل دا مراتب ځان لا دا ټول به بیانېږي د دې کې به انشاءالله چې داسې یو څو سبق به په دې کې راځي خو نن چونکې زمونږ د ربیع الاول شریف په حواله باندې ملګري راغلي دي نو د میټینګ هغه خبره هم ده نو که ستاسو خوښ وي په دې ځای به یې وکړو که وایي چې لږ پسې وایي نو وکړو څنګه مو خوښه ښه دي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ته د زده کړې په هغې د ځان د پوهولو او بیا په دې باندې د عمل توفیق مو ته رانصیب کړي الله رب العزت دا کومو صاحبانو چې په دې فن او په دې سره سره په نورو فنونو باندې خواري کړې ده زموږ دپاره خدای درجې بلند کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم إلهي أنت مقصودنا ورضواك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك پروردگار علم زموږ ټول دنیا آخر خسته کړي کریم ربا موږ ټول د فتنو فسادونو نه وساتي تقصیرات مو ته معاف کړي د ایمان دین اهل سلامتیا مو ټول تر نصیب اخر خاتمه زموږ ټول په ایمان کې د دوه جهانو خوشاله مو نصیب کړي آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار شفاعت معیت محبت مو ټول تر نصیب اخر خاتمه زموږ په ایمان وګرځول ملګری یاران دوستان څومره راغلي دي خدای ټول له
په یو قدم باندې خیرونه نصیب کړي. الله زموږ ښکلې عقیده د اهل سنت و جماعه یا الله جل جلاله ښکلې اخلاق ښکلې اعمال ښکلې عقاید مو نصیب کړي. بد اخلاق او بد اعمال او بد عقاید ټول حفظ امان کې وساتي. پروردگار علما دشمنان مو دوستان وګرځول کړي، دوستان مو ډېر کړي او رب العزاله مؤمنان مسلمانان چې کوم دی خدای جل جلاله په هر ځای کې چې پریشان